خو دا ویډیو تاسو لازمي وګورئ، نور مرګلو سره هم شیر کړئ چې دا خلک داسې واقعاتو سره مخامخ کیږي چې هغې ونه فایده واخلي. رحیم السلام علیکم. بلال جاجي انسانیت خدمتګار تاسو سره مخاطب دی. نن ما سره یو داسې شخصیت ولاړ دی چې د انسانیت د پاره صرف د خدمت نه کړي بلکې د پلان نیکنه خدمت اوس دته پاتې شوی. دا خدمت په کوم شکل کې کوي نو تاسو سره زه دا ویډیو ځکه شیر کوم چې تاسو هم ونه فایده والئ. خدای نه که چېرته تاسو سره داسې واقعه مخې ته راشي نو دې سره خامخا رابطه ساتئ. د پلان نیکه وخت نه چې کوم انسان وسوځي، الله د ټول مسلمانان داسې واقعاتو نه وساتي، نو دوی یو قسم دوایي جوړوي. اول ذاتي په خپل هغه دوایي په ایمان ما استعمال کړي، زما د الله سوځېدلی او فی سبیل الله دوایي راکړې وه. مخکې هر څه ارزان و، نن سبا ګراني د یو شی یو په تریپل ګران شوی دی، خو هغه دوایي ما په لاس استعمال کړه، هغه سوځېدلی خو بالکل هغه سوی چې کوم ځای وسوځي اسوی کوي، نو اسوی هم ټیک شو، نو اداغ میا په لاس باندې پاتې نه شو، ادا هم ورک شو. یعنی دې دا رقم بیمارانو ته چې چا سره دا واقعیت مخې ته راغلي سوځېدلي دي، نو هغې تصویران به هم تاسو سره شیر کړم چې خلک کوم قسم خطرناک سوځېدلي دي او د دې دوایه سره هغه انسان څومره فرق شوی بالکل دا فتح نه لګېږي چې دا سوځېدلی که نه دی سوځېدلی. اورنګ چاچا نوم دی، د دې نمبر زه تاسو سره شیر کوم 0395 30 119 دا د کنټیکټ نمبر دی. که چېرته داسې واقعات تاسو ته په علاقې کې چڼ ګاون کې مخې ته راشي نو خامخا دې سره تاسو سره رابطه دې سره ساتئ. بل دا زموږ په شانتې یعنی مزدورکاره انسان دی، د ده که وس رسېدلی نو ده به دا فی سبیل الله دغه دعایي به جاري ساتله. خو نن سبا ګراني ډېره زیاته دی، نو تاسو برای مهرباني وکړئ چې کله داسې واقعاتو سره مخامخ شئ دې سره کنټیکټ کوئ، خو دې سره تاسو تعاون کوئ. دې دعایي کې چې څه تیل لګېږي، څه لکه دې کې استعمالیږي کوم شیزونه، نو هغې به دې درته لیکي، نو هغه تاسو ورته راوړئ. کوم خلکو د دې دعایي سره فرق شوی دی نو هغه خلکو ویډیوګانې او تصویران به هم تاسو سره شیر کړم، د هغې زباني سپیچ به هم تاسو سره شیر کړم. لکه څنګه زه خدمت کوم همداسې ماشاءالله د کوم اورنګ چاچا چې تاسو ته ما وښیلو دی هم د انسانیت خدمتګار انسان دی. خو دا ویډیو تاسو لازمي وګورئ، نور مرګلو سره هم شیر کړئ چې دا خلک داسې واقعاتو سره مخامخ کیږي چې هغې ونه فایده والي. والسلام.